ریاض علماء کرامو ته خبره کومه او زما الفاظ دسی چې هغه الفاظ دو ټوکی زویم منل پچا باندې زمون کار نه دی زمون کار دی ویل منل ستا کار دی کمنی اومنا کنمنی ممنا زمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سو الفاظو کې دننه منګ ته د صحابه کرامو عظمت خودل خود عقل ضرورت دی په مقدس مکه باندې زچ زیات به وقوف خلق اینما هغه په دې دور کې اینم کتاوسته وکاس کې ناستو مخې ته قران کې خودو زمونږ خلق پاسې جی دا ډیر معتبر کس دی د الله قران وای اب تا ته دا خی چې د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ یا د یو بل صحابي تفسیر ممنه زچ تکم تفسیر ویم دا اومنه صلوات و سلام نه بعد ابو بکر دی د ابو بکر نه بعد عمر دی د عمر نه بعد عثمان دی د عثمان نه بعد علی دی حضرت علی کرم الله وجهه یو پیر پروت دی مبارک په خاورو باندې پروت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغه ورته علی پاسا حضرت علی کرم الله وجهه پاسې دو نبی علیہ السلام د خپل ګوتې داسې راواغستی د علی رضی الله تعالی عنہ ګیره په وسندله چونکه آپ خاورو کې پروت بیا ورته نبی علیہ السلام او فرمایل علی زتا ته دوه کسان خم اشق الناس چې په تمام دنیا کې بدبخت دي الفاظم نظر شته اشق الناس په تمام دنیا کې د ټولو نه زیات بدبخت دوه کسان دي تاسو په خپل په دې الفاظو نظر وکئ زما ممن عاجز صاحب زه خو یم دا چې ویل زما کار منل ستا کار منلو ډیګري چې دا الله زمان نبی ته نه دور کړي ما ته به سرا کی منل زمان نبی په خلکو په زور نه دی کړي انک لا تهدی من احببت نبی ستا چې څوک خوښي ته ورته هدایت ګوره نشي کولی مطلب ستا په ذمه منل په خلکو باندې دی انما انت نذیر ته نذیري رونکی تبشیر زیر ورکونکی منل ستا په ذمه باندې نه دی نو زمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته سوی اشق الناس بدبخت پټول زمکه باندې دی د آدم نوالا تر د آخری انسان پوری د دیو پشان بدبخت نشتا دا د چال پاس دی دا د باچاخیل مولا الفاظ نه دی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام الفاظ دی او وی چاہتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ته فرمائی علی رضی اللہ تعالی یو بدبختا چې په تمام ازمکه کې غټ بدبخت او هغه کسو چې د حضرت صالح علیہ السلام اوخه الاله کړه هغه اوخه الاله کړه په تمام ازمکه د ټولو نه غټ بدبخت داو دویم ورته فرمائی علی غټ بدبخت انسان دویم هغه ده په مقدس مکه باندې په سټ مبارک ورته لاس کې خودو کم سړی به چې ستا سټ قتل کوي ستا سر به کټ کوي په دې مکه باندې ټولو نه غټ بدبخت ده واقع ده چې د ټولو نه غټ بدبخت ده لیکن زما د الفاظو نه مراد ستا د اعتراض جواب ده ستا په ذهن کې چې کم ګن پروت ده د دې ګن روکاو ده عزیزه کتې لري کې ستا خوښه ده دغه کس څوک ده عبدالرحمن نامې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد ابو بکر خلیفہ راشد بیا عمر دے بیا عثمان دے بیا حضرت علی دے علی په کوپا کې اوسېدو حضرت حسن فرمایي کله به چې د سحر د جمع ټیمو زبراتلم د خپل بابا جان مبارک علی رضی الله تعالی عنہ سره په مسجد تتلم یو سحر زر عالم ما حضرت علی ولید چې پروت دی بیبیان رایخی علی رضی الله تعالی عنہ بیا ود کیږي وای کله چې زر عالم زما خیال دا بابا به تهجد کړي او 10 به کړي ځان به مسجد ته تیار کړي دا سحر د جمعې دی حضرت حسن فرمائی بابا جان می دا سے وٹا پاؤ بابا جان پاس منستزو وی علی پاسے دو ما توی حسن خبری ما خوب لی دو پا خوب کی مستانی کا محمد مصطفیٰ لی دو نبی علیہ السلام می پا خوب کی لی دو زدیر خطاو ما ورطر اخپل زل رازو آئو یا رسول اللہ دا کافرون نیم تنگ پزمک باندی کلچ خلقو تا اعلان کوم رازی چی جنگ تلال شو زماتول خلق تیاریگی دا کافرو مقابله توزی واور طویل یا رسول الله کزه پزمک باندې نن تنگ راغله د الله نبی زره خوارجو نه تنگ راغله خلکو ته هم دا شینه مرداران دي په مقدس مکه خبيسان دي زما سره پاسي د دې خلکو
خلکو سره جنگ وکړو یا رسول الله خلک وای په دیو کې علیمان دي خلک وای په دیو کې قاریان دي هغه قرآن وای هغه علیمان دي دین بیانوي علي ته زمونږ جنگ د دیو سره څنګه کې ما ورته ویل د الله نبي زه نن په ځمکه باندې په دې خبره ډېر سخت خفه یم ما ته ډېر غټ ټینشن دی علي رضی الله تعالی عنه ما ته وایي رسول الله وفرمایل خیرې ورته وکړه بهرحال کله چې علي پاڅېدو مسجد ته روان شو حضرت حسن هم ورسره دی رضی الله تعالی عنهما هم ورسره دي دا دواړه ورسره دي علي جماعت ته مسجد ته روان دی د سحر مونځ ته ځي د جمعې مبارکې ورځ وه کله چې روانو د عبدالرحمن نامې چې وه دا را روان شه په دې قصد او اراده کله چې علي رضی الله تعالی عنه سکم 4,000 خوارج د مخ د ځمکې نه پناه کړل د هغوی سرونه قتل کړو بعضې خلک وتښتېدو دوه کسان جدا زګین ته لاړ فرقه اباضیه هغه وخت کې جوړه شوه دا د خوارجو فرقه ده اباضیه نامې وه څه خلک لاړ یمن ته هلته به د خوارجو تنظیم سنبالاو خلک به د خوارجو طرف ته میلان ورکاو عقاید به ورته ښودو د عبدالرحمن را روان شو راته د حضرت علي په قتل پسې په لار کې د یو کالکه شپه راله هغه کورم د خوارجو دی په یو جینۍ باندې عاشق شو زما په الفاظو غور کوئ په جینۍ عاشق شو کله چې پې عاشق شو په سار له جرګه پلار ته وکړه ستا دا لور ما ته راکړه هغه ورته ویل زما لور زه تا ته در کوم په 2 شرطونو سره زما د لور 2 شرطونه دي اولنی شرط یې دا دی 1,00,000 درهم به ته زما لور ته ورکړې اولنی شرط څه دی 1,00,000 درهم به ته زما لور ته ورکړې دویم شرط دا دی دا زما د لور شرط دی چې زه به ستا سره واده کوم په دې شرط به کوم چې ته حضرت علي قتل کړي دا خوارجو هغه ویل دواړه شرطونه ما ته قبول دي 1,00,000 روپۍ هم ورکوم زه چې د خپل کلي علاقې او د کور نه را روانېدم زه د حضرت علي په قتل پسې را روان شوی وم دا به م وکړم دواړه شرطونه قبول کړو همدغه د جمعې سحر له هغه مسجد کې شپه وکړه په کم کې چې به علي د سحر مونځ لتو بیا د سحره په یو کوڅه کې ولاړ دی علي م را روان دی ورسره حسن هم دی ورسره عقیل هم دی رضی الله تعالی علیهم اجمعین دا درې وانه را روان دي دا د یو دیوال شاته ولاړ دی یو ورسه بل ملګری دی توره یې اوچته کړه علي رضی الله تعالی عنه په سټې ګزار وکړو حضرت علي را پرېوت حسن او عقیل په دې خارجي پسې منډه کړه دا یې ونیو علي رضی الله د جمعې په ورځ باندې زخمي شو کله چې د جمعې په ورځ زخمي شو دغه ورځ یې په زخم کې تېره کړه د هفتې په ورځ باندې د دنیا نه حضرت علي رحلت فرما شو کله ته دا وصیت یې وکړو زما په ژوند ورته سم مه وایئ کله چې زه د دنیا نه لاړ شم بیا تې تاسو بدل او قصاص اخلئ چې تاسو کومه سزا ورکوئ عقیل رضی الله تعالی عنه ډېر جذباتي انسان و هغه وفرمایل دې خارجي له به څوک ګوتې نه ورولي دا به زه په خپله وژنم علي نه بعد چې کله حضرت عقیل رضی الله تعالی عنه هغه ته سزا ورکوله ای وتاړو د خپو یوه غټۍ ګوتې وله کټ کړه کله چې دا ګوته کټ کوله هغه څه وایي اقرأ بسم ربک الذي خلق الانسان من علق کله چې وله بله ګوته کټ کوله بیا هم د قرآن تلاوت کوي دا څوک عبدالرحمن نامې د خارجي کوم چې د حضرت علي قتل کړی دی علي شهید کړی عزیزانو زما په الفاظو نظر کوئ د خپې یو ګوته تې کټ کوي هغه د الفاظ ادا کوي اقرأ بسم ربک الذي خلق الانسان من علق تی بله ګوته کټ کوي هغه د قرآن تلاوت کوي ټول جسم یې ورته کټ کو د جسم اجزای ورته کټ کول هغه د قرآن تلاوت کو په اخیره کې عقیل ژبه ونیوه کله چې ژبه یې تې کټ کوله هغه ورته وایي عقیل ټول جسم مې کټ کا ژبه مې مه کټ کوه په دې د رب د قرآن تلاوت کوم مال عزیزه یاد ساته عقیل صحابي حسن صحابي علي صحابي عبدالرحمن خارجي کله چې عبدالرحمن خارجي جسم کټ کېږي صرف یو لفظ وایي زما ژبه مه کټ کوه په دې زه د رب قرآن ویم ما ویل د رب قرآن خارجي
خارجم وایو د رب قرآن دا خارجم وای بلکې دا نه ده تاسو که تمام علامات د خوارجو ګورئ د هغوی کار څه دی زما نبي علامات بیانوي دیو به قرآن وای دیو به زما حدیث وای دیو چې تا ته دوکه درکوي زما د رب د قرآن په نوم به درکوي دیو که تا ته دوکه درکوي د نبي علیه السلام د حدیثو په نوم به درکوي دا که تا ته دوکه درکوي د رب په قرآن یې درکوي دی خارجي ته په خپله نظر وکړه دا هم د رب قرآن وای نن چې تا ته هم په منبر کینی ته وایې حاجي صاحب دا قرآن وای دا د رب پیغام وای تا ته پته نه لګي ارې دا تا ته زهر دراچوي د قرآن په نوم یې دراچوي ما ویل راشه د نبي علیه السلام صحابو ته به راشو موږ به د صحابو کردار انداز رفتار گفتار وګورو قول فعل تقریر به وګورو موږ به د هغې طریقې انداز ګورو زما نبي فرمایي بني اسرائیلو کې خلکو د خپلې مور سره زنا کړې وه زما په امت به داسې دور راشي په دیو کې به بدبخت راشي اب هم د خپلې مور سره زنا کوي په بني اسرائیلو کې 2 فرقې جوړې شوې وي زما په امت کې به 3 جوړېږي 2 به فرقې دا به جهنمیاني یو به جماعتي صحابه وایي څوک وایي زما نبي فرمایي اهل سنت والجماعت وایي ما انا علیه و اصحابي زه چې په کوم دین یم زما صحابو چې څنګه پیش کړل دی په دې طریقه باندې دا جماعت تل دی دا زما د نبي فرمان دی مال عزیزه یاد ساته نبي فرمایي دا جنتي جماعت وجه صدا خوارجم قرآن وای خوارجم حدیث وای خوارجم غوره خبرې کوي د دین مجلسونه لګوي لیکن زما نبي دا نه وای نبي فرمایي هغه سنت مني کم چې ما راوړل دي هغه دین مني کم چې ما راوړل دی هغه الفاظ وای کم چې زما صحابه وای هغه دین اخلي کم چې صحابه اغستل دی مال بیا یاد ساته خوارج د قرآن په نوم دوکه ورکوي خوارج د حدیث په نوم دوکه ورکوي ارې تا د صحابو د لارې اړئ د صحابو د طریقې نه اړئ لیکن موږ چې قرآن حدیث وکات موږ ته نبي څه ښایي یو راته قرآن ښایي د قرآن تشریح په څه ښایي په خپل سنت باندې ښایي څنګه چې رب قرآن نبي ته ورکړی دی نبي علیه السلام فرمایي ما ته رب قرآن راکړی دی ما ته رب سنت هم راکړی دی ما تاسو ته قرآن هم درکړی دی ما تاسو ته سنت هم درکړی دی اوس ستا په ذمه باندې ده د صحابو په ذریعه باندې ده موږ ته قرآن هم راکړی دی موږ ته سنت هم راکړی دی زما ستا په ذمه باندې منل دي اوس زما ستا په انحصار خبره پاتې ده بیا زما الفاظ واوره نبي علیه الصلاة والسلام یو جماعت ذکر کړی دی قرآن کولاو کا بعضې خلک دوکه ورکوي واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا ته ورته چې څه مراد دی د الله کلی ونیسئ د الله قرآن ونیسه ما ویل د رب قرآن ونیسه لیکن رب چې څنګه ویل دي د ویل هغه څنګه مال رب فرمایي زما نبي فرمایي ما ته رب قرآن راکړی دی هغه قرآن ما تا ته درکړی دی ما ته رب سنت هم راکړی دی ما هغه سنت تا ته درکړی دی د چا په ذریعه مې درکړی دی براه راست تا د رب نه قرآن نه دی اخیستلی براه راست تا د رب نه سنت نه دی اخیستلی رب قرآن مصطفی ته ورکړی دی مصطفی صحابه ته ورکړی دی صحابه امت ته ورکړی دی بیا نظر وکړه قرآن ما او تا د صحابي نه اخیستی دی صحابي د نبي نه اخیستی دی نبي د رب کائنات نه اخیستی دی انحصار دا دی یو د رب قرآن منل دي یو د نبي سنت منل دي څنګه منل دي څنګه چې رب نبي ته ورکړل دي نبي صحابي ته ورکړل دي صحابي ما او تا ته راکړل دي په دې انداز منل دي سوی اهل سنت والجماعت معنی څه شی که د الله د نبي ذات د مابین نه لرې کې تا ته قرآن هم نه میلاویږي او که د الله د نبي د صحابي د مابین نه لرې کې تا ته نه سنت میلاویږي نه درته قرآن میلاویږي او په دې باندې زه یو دلیل اکثر وایم اللہ قرآن کی فرمائی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون کدا قرآن ما پغر نازل کړي دا زنه دا الله وي که قرآن می پغر نازل کړي وي دا غر به تاسو لیدلې وي دا غر به ټوکړي ټوکړي شوي وي دا سو کوئی الله وي
الله سے فرمائی موتا تا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ کچرت دا قرآن ما پغر نازل کرے جسے تابلی دلے دا غرب ٹکڑا ٹکڑا شوے ارے دا بری زریز شوے کتا نظر وکی پدی غر کی وسپنم شتا پدی غر کی تانبم شتا پدی غر کی گٹم شتا خود رب قرآن پدی غر را غلے براہ راست دی غر در رب قرآن نشاز مائلے وجہ دادا رب جلال والا دے در رب قرآن جلال والا دے بیا سوال دادے جسے ستا بچے لس کلندے داغا پسینہ کی قرآن نوزی حافظی قرآن جھوڑی گی داغا سینہ نے ٹکڑی کی گی راس صدے وجہ صدا سوال کول پکار دی ارے جواب امور کول پکار دی قسم پا اللہ دیوبنتا پا ہر دور کی آغا نازوری جملے ور کلڈی رب دیوبنتا آغا دا گلون گلدستا ور کلڈا پدی کے ہر قسم گلاب موجود دے پدی کے ہر قسم گل موجود دے اللہ دیوبنتا محتمیم ور کلڈے قاری محمد طیب سلویق کالا دا دارالعلوم دیوبند محتمیم پاتی شوے آج جواب لکل لے پا خطبات کی جواب لکل لے کہ در رب قرآن فوراً دا بندہ پا سینہ نازلے دو دے بندہ نشاز مائلے ارے دا بندہ با ٹکڑا ٹکڑا شوے دا بری زریز شوے کچرتو در رب قرآن فوراً پا غر نازل شوے دا غر با تالی دلے جسے دا غر با ٹکڑا ٹکڑا شوے لیکن کلچ در رب قرآن دا محمدی مصطفیٰ پا سینہ نازل شو دا قرآن ستا بچی تمیلاوی گی دا قرآن صحاب بھی تمیلاوی گی ارے دا غیو سینہ نا ٹکڑی کی گی وجہ صدا مثال ورکی کلچ مثال ذہن تراغے مسئلہ با ذہن تراشی تاسو اسمان تا گورئی اسمان کی نورم دے اسمان کی سپوگمیم دا نورم رنا کئی سپوگمیم رنا کئی تر سپوگمی رنا تا کتیشی دنور رنا تا نشی کتے وجہ صدا من چکن نظر وکو پر توئی منیر سپوگمی توئی مستنیر منیر مانا دادا رنا ور کون کے مستنیر مانا دادا رنا اغسطن کے نور رنا ور کئی سپوگمی رنا علی دنور رنا پلدا دسپوگمی رنا پلندا دنور نے اغسطل دا ارے پنسال خور وکی نور تا چی گلا گورے سترگی دی بریخیگی جولائی پمیاش کی کتنور تکینی ستا بدنی نشی ازمائلے دنور تپش کتا نشی کتے ستا جسمی نشی ازمائلے وجہ دادا نور منیر دے نور جلال والا دے دنور رنام جلال والا دا لیکن کلچی دنور رنا پس پوگمئی لگی پوگمئی توئی مستنیر مانا دادا دی رنا اغسطی دا دس پوگمئی رنا پلن ندا ارے دی رنا اغسطی دا دسنے اغسطی دا دنور نے اغسطی دا منگ چی کلس پوگمئی تا گورو منگ لا خونم را کئی منگ لا مزم را کئی منگ تی لطف آلو علنکی دس پوگمئی رنا پلن ندا سپوگمئی دنور نا رنا اغسطل دا زکنور جلال والا دے سپوگمئی جمال والا دا نور رنا ورکئی سپوگمئی رنا اخلی سپوگمئی رنا دنور نالی دنور رنا کی جلال دے فوراً اجسم نشکتے دا اجسم جسمی نشی ازمائلے لیکن کلچ دنور رنا پس پوگمئی باندی ولگی دا تتی خوانم آلی تتی مزم آلی علنکی دس پوگمئی رنا پلن ندا دس پوگمئی رنا دنور ندا دغشان رب جلال والا دے درب قرآن جلال والا دے لیکن کلچ درب جلالی کلام دا مصطفیٰ پا جمالی سنہ نازل شو خوندو مزاکی بدل شو سنگ نور جلال والا دنور رنام جلال والا دا لیکن کلچ نور پل جلالی رنا پس پوگمئی باندی والا گولا جسے ابت خوان علی دغشان رب جلال والا دے درب قرآن جلال والا دے کلچ مصطفیٰ پا جمالی سنہ نازل شو تا خوندو مزالی جسے ابت خوندو مزاتی کلتالی بیا بارحال عزیزانو کدم آبین محمد مصطفیٰ ختم کی نتدرب قرآنم نشا غستے وجہ دا درب جلال والا درب قرآنم جلال والا او فوراً کدا پا غر نازل شو غر بے ٹکڑی کرو دا دا محمد جمالی سینہ دا چی پاغی باندے رب خپل کتاب نازل کو و خواندو مزا کی بدل شو موتاتی وس خواندو مزا اخلو زمان پا الفاظو بستاس غور راغلے اہل سنت والجماعت مانم دادا آغا سنت
چې رب نبی ته ورکړل دي، نبی صحابي ته ورکړل دي، صحابي امتی ته ورکړل دي، صحابي امتی ته ورکړل دي. ول جماعت مراد دا دی چې صحابي د نبی نه اغستل دي. نو موږ د صحابه کرامو په نقش قدم خپل قدم دو. هر صحابي د نبی جنتی دی. زمونږ عقیده را ده نبی علیه الصلاة والسلام سکم کس میلاو شوی په نبی باندې ایمان راوړی، د دې ایمان په حالت کې دنیا نه تللی، هغې ته موږ اهل سنت والجماعت صحابي وایو. هغه صحابي حجت هم دی، د تنقید نه بالاتر دی. هر صحابي د نبی علیه السلام جنتی دی، هر صحابي محفوظ دی. محفوظ معنی دا ده لا تمس النار مسلما من رآني ولا رآ من رآني. نبی علیہ السلام فرمائی اور با آغا سڑین نمسح کئی چا چی زلی دلیم، چا چی زما صحابی لی دل لے آغا با اور نمسح کئی. شرط دارے چی دا ایمان پا حالت کی لی دل لے. ارے دوابیانی یو مولا دے امین اللہ نامے دا آغا یو سوال کرو، ارے منگا خو نبی علیہ السلام منو، نبی علیہ السلام یقینی جنتی دے، لیکن تاسو حنفیان چی امام ابو حنیفہ منائی، آئے امام ابو حنیفہ مبارکی حدیث کی چرتا راغل دی امام ابو حنیفہ جنتی دے. مال سیر سا اعتراض پذیرے لیکن علم دی کم دے. ترمیزی شریف کو لاؤ کا نبی فرمائی لا تمس النار مسلمن من رآنی، زما صحابی با اور نمسا کئی چونکہ دس زلی دلیم پمائی ایمان راول دے. ولا رآ من رآنی، چاچی زما دا صحابی لی دل لے دا صحابی برکتم دمر دے آغا سڑے با اور نمسا کئی، آغا سڑے با اور نمسا کئی. لیکن تا خود دوکا بی وقوب و آبیانو تور کولے شو دار خواری نخم دا سپہا و الاحلام نوجوانان بی وقوب بی ستاغوان تکی شیز پسی دروانی نواز دا تعجب خبر داو کندا. بہرحال زمان نبی دا صحابہ کرام فضیلت منگتا پا دو الفاظو کی ذکر کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتابی ہدایت دے، صحابہ نجومی ہدایت دی. نبی افتابی ہدایت دے، صحابی نجومی ہدایت دے. اہل سنت عقیدہ دادا نبی معصوم دے، دا بڑی گنانا نبی معصوم دے، دا غٹی گنانا نبی معصوم دے. قبل النبوت نبی معصوم دے، بعد النبوت صحابی واضح معصوم نہ دے، صحابی واضح محفوظ دے، صحابی واضح صدیق دے، صحابی واضح فاروق دے، صحابی واضح حیدر دے، صحابی واضح سخی دے. لیکن کله چې ټول صحابه را جمع کې داسې معصوم دي څنګه چې نبی معصوم دی. وجه دا ده سپوږمۍ چې کله خوره شي، کله چې سپوږمۍ ټوکړه ټوکړه شي، ستورو کې تقسیم شي، ستوري چې کله یو ځای شي سپوږمۍ ته جوړه شي، نبوت چې تقسیم شي، صحابه ته جوړ شي، صحابه چې را جمع شي نبوت ته جوړ شي. دیو چې نبی افتابی ہدایت، صحابی نجومی ہدایت. زما نبی فرمائی اصحابی کن نجوم، زما صحابہ پشان دستور دی. ارے ستوری تا رنا میلاو دا د خپل صاحب د وجه نه دا میلاو، ستوری تا چې کوم رنا میلاو دا دا رنا د سپوږمۍ نه میلاو دا. صحابي ته چې کوم لفظ میلاو دی، صحابي ته چې کوم مقام میلاو دی دا ورته د نبي نه میلاو دی. ارے صحابي چې موږ منل دی د هغې وجه همداره. حاجي صاحب یاد ساته زموږ اهل سنت والجماعت عقیده و نظریه دا ده چرته اعتراض ونه کړي. نبی علیه السلام فرمایي پا دو ٹوک الفاظوں کے زمان نبی نے صحابی مقام ذکر کر دے. لا تسبو اصحابی، زمان صحابہ مبارکی نازیبا خبرم مکوا. ارے نبی خود نے فرمائی، اللہ فرمائی لا تسبو الذین یدعون من دون اللہ، دا کافر خدایانو تکنزل مکوا. کناب ستار رب تکنزل کئی بغیر علم بے کئی، علم بور سنئی ستار رب تکنزل کئی. دا زنویم دا نبی علیہ السلام نوئی دا درب قرآن وی کنزل خود کافر بت ہم جائز ندی، دا مسلمان ذات ہم جائز ندی. ارے دا صحابی بارکی دا تصور ہم نشکی دے یو کسرا پاسی زمان دا نبی صحابی تا کنزل وکی. دیو جن نبی علیہ السلام فرمائی سوکھ زمان صحابی تا کنزل نکی، البتہ سا خلق بی نازیبا خبر وکی سوکھ بتاوی دا نبی نے علاوہ دا رب نے علاوہ پہر سڑی تنقید کی گی. سوکھ برا
पासी जमारे सिद्दीक फसाद बतनकीद कई सोक बरा पासी जमारे फारूक फसाद बतनकीद कई सोक बरा पासी जमाद उस्मान फसाद बतनकीद कई सोक बरा पासी जमाद अली फसाद बतनकीद कई सोक बरा पासी अमीर मुआविया फसाद बतनकीद कई दे भजना जमाने भी अल्फाज फरमाई ला तसुब्बु अस्हाबी अरे नासिबा खबरी मकवा सहन के सवाल दे जिस काल से दे सवाल से दे दाबरा पासी या जमा सहाबी पा अमल तली सोक बोय सहाबियो हज कर दे जमा प्लार पिंजा जुना कर दी सोक बोय सहाबियो उम्र कर दा जमा प्लार लस उम्रे कर दी सोक बोय सहाबी कुरान है पस करे न दे जमा प्लार हाफिज कुरान दे जमा बच्चे हाफिज कुरान दे जमा नबी फरमाई दा खबर नासी भादा अरे जमा सहाबी पा अमल मतला लौ अनफक अहदुकुम मिस्ल उहुदिन ज़हबा कचरत तासु के औकस द उहुद दगर बराबर सोना सदका की वर की तासु अरबों की कतल दे पटूल न गद घर द उहुद दे द उहुद घर उगोरा ब्याद सोने सदका उगोरा टोल दुनिया चनका समाद जहन मुताबिक द उहुद दगर नुम्र सोना नष्टा अरे ची पटोल दुनिया की नष्टा तस्वुर की नराजी यो कसरा पासी दुम्र सोना वर की नबी फरमाई हाँ हाँ कचरत दुम्र सोना दिम वर्का ब्याम जमारे सहाबिया मुठी खर्च नरसी ये जुमला के जमाने भी साद शरी तरासु जवाब दर कर दे जमा सहाबी पर अमल मतला अमल सुम्र बेहतर दे यो तरफ तो सोना दा चिरटोल ना असली माल दे अरे जामे पकोर के मखामख प्रतिदी पैसे मखामख प्रतिदी नूर अशिया मखामख प्राप्ति लेकिन तासु सोना गोरई सोना वंग द टोल न पटाई खवदी दा वजह दादा सोना दे कीमती दा नबी द टोल माल कीमत रायागस द टोल न कीमती सोना दा कदा सोना द उहुद दगर नम्र वर के जमार सहाबियों मुठी खर्च नरसी दी जुमला की ऊपर माइल जमा सहाबी पा अमल मतला अरे तद मुन्स खबर के तद रुजी खबर के तद ज़कात खबर के तद हिफ्ज़ कुरान खबर के तद हज खबर के तद उम्रे खबर के तद जिहाद खबर के कत सोना उहुद दगर नम्र वर के जमा सहाबी तनरसी माल अजिसे अब जमंग अकीदा दा जस्ता दमुन्स मकाम मनम मगर दमुन्स मकाम कम दे दरोजे मकाम मनम मगर दरोजे मकाम कम दे द ज़कात मकाम मनम मगर द ज़कात मकाम कम दे द सदक़े मकाम मनम मगर द सदक़े मकाम कम दे जमात द नबी सहाबी मकाम अरे सोहबत नबुव्वत दे जमंग अहले सुन्नत अकीदा दा प्रदेश मक्का बांधी द टूल न फसीलत वाला से दा मस्जिद दे दीन मख्तिलार शाह बैतुल कुदस दे दीन मख्तिलार शाह हरम काबा दा मख्तिलार शाह बैतुल्लाह दे मख्तिलार शाह मस्जिद नबवी दे मख्तिलार शाह लौह महफूज दे मख्तिलार शाह कुर्सी दा मख्तिलार शाह अर्श मुअल्ला दे किन जमात द नबी रे जिस्म से चिकमा खौरे लगे दल्ला आददी मस्जिद नम आला द बैतुल कुदस नम आला अरे हरम काबा नम आला मस्जिद नबवी नम आला अर्श मुअल्ला नम आला शरीफुल अक़लाम नम आला कुर्सी नम आला लौह महफूज नम आला मल अजिसे तवाया कमा खावरा ची जमात द नबी रे जिस्म से लगे दल्ला अहले सुन्नत अकीदा दा अगर दी मस्जिद न आला बैतुल कुदस न आला हरम काबा न आला मस्जिद नबवी न आला कले ची मान सरवकुम कमा खावरा चिला शऊर दा शऊर पकी नष्टा कमा खावरा लिदो द पारस्तर ग नष्टा कमा खावरा अब रिदो द पार वग नष्टा कमा खावरा कतो द पारस्तर ग नष्टा वीलो द पार सुबान नष्टा कले ची जमात द नबी रे जिस्म सवले के दा दी मस्जिद न आला अर्श मुअल्ला नम आला बैतुल्लाह नम आला मस्जिद नबवी नम आला लौह महफूज नम आला कुर्सी नम आला शरीफुल अक़लाम नम आला माविल चिकमा खावरा ला शऊर दा अर्श न आला अरे बताओ ना सिद्दीक शऊर वाला उमर खो अकल वाला उस्मान सखा वाला अली बहादुर वाला इब्न मसूद पकाहत वाला अमीर मुआविया संसदान वाला दाखिल मकाम मर्तबा सुमर बुलंदू वाला तमा तो वाया जिसे चिकमा खावरा ला शऊर दा
چې زما د نبی د جسم سره لګېده هغه د دې مسجد نم اعلی اره یاد ساته دا مسجد پرېږده د بیت القدس نم اعلی بیت القدس پرېږده حرم کعبه نم اعلی حرم کعبه پرېږده د بیت الله نم اعلی بیت الله پرېږده مسجد نبوي نم اعلی مسجد نبوي پرېږده د عرش معلی نم اعلی لہذا نبی علیہ السلام په دې څو جملو کې موږ ته وفرمایل چې زما صحابي په عمل چرته ونه تلي او زه وایم حاجي صاحب ستا د مونځ مقام منم مګر کم ستا د روژې مقام منم مګر کم ستا د زکات مقام منم مګر کم ستا د مونځ هر څه مقام منم ستا د تلاوت مقام منم مګر کم زمونږ عقیده ده نبي ته نبوت میلاو صحابي ته صحابیت میلاو دا په عمل نه دی میلاو اره دا د قادیاني نظریه او عقیده وه نبي ته نبوت میلاو دی دا په عمل میلاو دی صحابي ته صحابیت چې میلاویږي دا په عمل میلاویږي زمونږ اهل سنت عقیده ده نبي ته نبوت که میلاو صحابي ته صحابیت که میلاو دا ورته په مونځ نه ده میلاو په زکات نه ده میلاو اره دا په کوشش نه میلاویږي قوت انتخاب د رب کائنات صحابیت انتخاب د رب کائنات اره دا په عمل نه میلاویږي دا په عمل باندې نه میلاویږي لہذا په عمل به صحابه نه تلي بهرحال بیا په دغه صحابه کرامو کې بعضې صحابه کرام هغه دي چې د هغوی مقام او مرتبه ډیره جدا ده د صحابو کې بعضې صحابه کرام هغه دي چې د هغوی مقام او مرتبه ډیره اعلی ده او ما تاسو ته چې د کوم صحابي په بابت باندې ذکر کول دي دا هغه صحابي نوم دی عبدالله بن مسعود عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه دا غریب صحابي کله چې موږ نظر وکړو عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه د جسم نه کمزوری دی د جسم نه وچ دی موټا نه دی عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه لیکن کله چې زما د نبی سره مقام راغی نو د هغه مقام ډېر اوچت دی او د دې الفاظو زما د عقیدې داوند تاسو داسې ولرئ ما الفاظ ساده کړو چې صحابي ته صحابیت په عمل نه ده میلاو نبی ته نبوت په عمل نه ده میلاو په زیات عمل باندې نه نبوت میلاویږي نه صحابیت میلاویږي که چرته صحابیت په تقوا میلاوېدو شیخ عبدالقادر جیلانی به موږ صحابي منلی که چرته صحابیت په عمل میلاوېدو امام اعظم ابو حنیفه به موږ صحابي منلی اره 40 سال د ماخوستن په اودس باندې 40 کاله امام ابو حنیفه د سهار مونځ کړی یاد ساته که چرته نبوت یا صحابیت په عمل میلاوېدو موږ به امام ابو حنیفه صحابي ګڼلی لیکن که تمام ځمکه د امام ابو حنیفه نه ډکه شي اره د صحابي د خپو خاورې ته نه رسي صحابي صحبت د نبوت موندل دی هغه ډېر بلند و بالا دی بیا یاد ساته چې صاحب د امام ابو حنیفه نه که تمام ځمکه ډکه شي صحابي ته نه رسي که چېرته وابي اعتراض کوي چې د امام ابو حنیفه نه تمام ځمکه ډکه شي صحابي ته نه رسي زموږ جواب دا دی وابي یاد ساته که د ابو نقصان نه که چېرته د امین الله نه تمام ځمکه ډکه شي د امام ابو حنیفه پاخانې ته هم نه رسي د امام ابو حنیفه پاخانې ته هم نه رسي خوشحاله چېرته نه شي خفګان وکړه دا خو ما په توبه واړولې بهرحال د نبی علیه السلام صحابي ته چې صحابیت میلاو دی دا د نبی په صحبت میلاو دی اره په عمل به نه تلي اره یاد ساته صحابي ته صحابیت چې میلاو دی جسم ته به نه ګوري بلال د رنګه تور دی د خپو اواز یې کله چې زما د نبي د ذات سره تعلق راغی د بلال د خپو اواز په جنت کې اورېدی کېږي کله چې د نبي د ذات سره تعلق راغی ابن مسعود مقام و مرتبه د اسمان په ستورو بللی کېږي یاد ساته زما نبي د دغه صحابي په باره کې موږ ته څه ارشادات ویلي موږ صحابه کرام وکتل موږ عبدالله بن مسعود وکاته ستا د هر سوال جواب هم در کوم د عقیدې حل هم درته پیش کوم د مسلې حل هم پیش کوم زما نبي فرمایي رضیت لکم ما رضی لکم ابن ام معبدین زه ستاسو لپاره په هغه څه راضي یم کوم چې تاسو ته عبدالله بن مسعود درکړو اره که زما د طرف نه عبدالله بن مسعود تاسو ته مسئله پیش کړه
وکړه زرا زیم ددنه زرا زیم تاسو راضي شئ وسخط لكم ما سخط لكم ابن ام عبد الله بن مسعود چې تاسو تنخوخی زه در تنخوخم ابن مسعود د کوپی گورنر دی اره ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په باره کې چې کله موږ وکتل هغه د نبی علیه السلام په نقش قدم تللی ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا د کوپی گورنر دی تاسو یاد ساتئ خلک اعتراض کوي اره په کوپه کې د علي رضی الله شهادت شوی دی کوپه کې منافقانو مال بیا قرآن کو ناوکا قرآن کوپی والا ته منافق نه دی ویلی لیکن قرآن ویل دی من اهل المدینه مردو علی النفاق مدینه منوره کې منافقان شتا مال قرآن خدا وی سیبا مدینه منوره کې منافق شتا اره د منافق د وجنه خار مبدناموا کوپه هغه خار دی د کم سنگ بنیاد عمر فاروق اخوده دی په کم کې قاضی او گورنر عبد الله بن مسعود دی په کم کې چې خلیفہ علی رضی الله تعالی عنہ دی بعض خلک په تاسو اعتراض کوي جی موږ مکه مدینه والایو تاسو کوپی والای مال د چا په اعتراض کې مراسا نه دا مکه والا دی نه مدینه والا دی دا برطانیه والا دی ستا بنیاد انګریز اخوده تا انګریز را ایستله نه تا کې مدینه والا محبت شتا نتا کی مدینے والا محبت شتا نمکی والا محبت شتا ارے ارب الجادی صفحہ نمبر 60 وابیان پخپل کتاب کی لکھی پکم اور اس چی زمنگ حکومت راغے پکم اور اس چی زمنگ لاست طاقت راغے دا نبی علیہ السلام روزب اورانو داو پخاور کی بدلو داتا توئی ستا امام ابو حنیفہ کوفی والا دے منگ مکیو مدینے والایو مال تپوس کے وکا کم قیرات باندی چی قرآن کے دار کوپی والا دے یا دا مکی والا دے یا مدینی والا دے عرب عجم چی نن کم قرآن وی اجسے بیاد ساتا دا قرآن دا کوپی دا امام پا قیرات دے امام حبس کوپی دا قرآن وی لے دا قیرات اغا خودل لے دا قیرات امام عاصم کوپی خودل لے یاد ساتا دا توائے کوپی والا قرآن ولی وے مکی والا ولی نوے مدینی والا ولی نوے جواب نشتا جسے یاد ساتا نمکی والا دے نمدینی والا دے خلافت عثمانیہ کی فقہن پھر عیدوا سلطان صلاح الدین ایوبی دور کی فقہن پھر عیدوا ارے 1200 کالا پدغا کعبہ مدینہ کی امامت زما احناف پکڑ لے 1200 کالوں بعد کم وقت نے چتاس خلافت عثمانیہ ختم کو انگریز نحوست دا مذہب دا آزاد گئی پنوم باندے ستا بنیاد اخودے دے جسے جواب زما سشتا ز جواب در کم سوال تی توقع مالیات ساتا زمان امام ابو حنیفہ کوپا کی راتل پکارو نمکہ کی راتل پکارو نمدینہ کی راتل پکارو ستا سوال پکار دے وجہ صدا مالیات ساتا زمان نبی مکین اجرت کر لے نبی علیہ السلام مدینہ تتل لے نبی علیہ السلام بان مدینہ منورہ کی مرگ راغل لے سورم خلیفہ علی مدینہ کی راغل لے دسلورم خلیفہ علی وصال مدینہ کی ندیشے سلورم خلیفہ علی دا مدینہ کو پھیرتا تلے دا علی وصال کو پاکی شویرے اولنے امام ابو حنیفہ مدینہ کو فاکی راغل لے کدا اب سلورم خلیفہ وصال مدینہ کی شویو امام مدینہ کی راتو کلے چی دا علی وصال کو پاکی شویرے امام ابو حنیفہ مدینہ کی کو فاکی راغل لے جسے بواجہ سرا کم زگن چی غد کار پریدی ورکوٹے آغا زگن شروع کئی خطیب سیب کم زگن بیان پریدی دویم خطیب دا آغا زن شروع کئی یاد ساتا کستا زین تدا سراشی دی مولی سیب دا دی مدرسی بنیاد کی خو مسجد مولی سیب جوڑ کو دا مولی سیب خیچ راغے دا بنینو مدرسے جوڑ اکلا کلیچن وسے راغے دا بناتو مدرسے جوڑ اکلا اولنے نبی دے نبی مدینین تلے ابو بکر مدینہ کی راہ غلے ابو بکر مدینین تلے عمر مدینہ کی راہ غلے عمر مدینین تلے عثمان مدینہ کی راہ غلے عثمان مدینین تلے علی مدینہ کی راہ غلے لیکن دا علی وفات مدینہ کی ندے شوے علی دا مدینین کو بہتر غلے دا علی وفات کوپا کی شوے دے ارے ابو بکر غٹو عمر غٹو عثمان غٹو علی غٹو کلے چی دا غٹو دور دا کم زگین ختم شو کچے دا آغا زگین راغے چے دا آغا زگین شروع کئی کم کی چپلار پریخے دے نو سے دا آغا زگین شروع کئی کم کی
چې پلار پریخه ده دغه شان علي د کم زګین نه کار پریخه دنیا نه تلله ابو حنیفه دغه زګین نه کار شروع کړل ابو حنیفه دا غزګین نه کار شروع کړل کدا دلیل دي زين تنه راغله دویم دلیل زمانه بي فرمای انا مدینه العلم زد علم خاریم وعلي بابها علي دروازه دا اره ماویل کته چرتا د علم خار ته سي بیا په دروازه باندې سي سړی چې خار ته نوځي په دروازه باندې سي زمانه بي فرمای زد علم خاریم علي دروازه دا بیا زما په دلیل نظر وکا نبی عليه السلام مدینه کې دفن ده علی په کوفه کې ده د علی وصال کوفه کې شوی د علی دارالخلافه کوفه ده نبی علیہ السلام د علم خار ده نبی په مدینه کې ده علی دروازه ده علی په کوفه کې ده اره د علم خار ته چې په دروازه باندې بسي د وجنه کم سره د نبی علم اصلي نبوت وراثت علی د نبی علیہ السلام نبوت علی د نبوت علم علی ابد علی نه تیریږي من چې کله وخت علی پکو پاکی دے ارے ابو حنیفه پکو پاکی دے دروازه کو پاکی دا خار د علم مدینه کې دے خار د علم په مدینه کې دے عمر رضی الله تعالی عنہ ابن مسعود راولی او کوپی والا ته عمر سوی ما درته د علم یو لوی سمندر در کوم مالیات ساتم علی د علم دروازه ده علی کو پاکی ده ابن مسعود ته د علم سمندر وای ابن مسعود کو پاکی ده اره په کو پای اعتراض مکوا که خبره د منافقات شي مالګیا یاد ساتم د کوپی بنیاد عمر اخو ده د وهابیت بنیاد انګریز اخو ده خو استاد کوفی والا علی یاد تعالی برطانیه والا دا اختیار اجسه پات ده زینم درتا عمر پخپل وای او کوفی والا ما تاسو ته ابن مسعود در کوم ابن مسعود سود ده د علم خار ده نبی وای زب هغه دین راضیم کم چې ابن مسعود در کی زب هغه دین ناراضیم کم چې ابن مسعود نظر کوي تاسو د ځان علی نبی علیہ السلام د ابن مسعود مبارک فرمای عمر هغه ابن مسعود کو پیته لګي او کوفی والا ته وای ما درته د علم بنیاد درکو ما درته د علم سمندر در ولیګو په پاکي ورته مسله را مقدمه ورته پیښ شو یو سړی د خزي سره نکاح وکړه نکاح په وخت کې ورته مہر یاد نو خاون لار مړ شو نکاح کې د مہر ورته یاد نو خاون مړ شو آیا خزه به عدت تیرې او کنا خزي ته به خاون میراث ملاويږي کنا خزي ته به مہر ملاويږي کنا درې سوال پیوش یو سړی د خزي سره نکاح وکړه نکاح په وخت کې سړی ته مہر یاد نه دی مولوی صاحب نم ير شو بیا دا خاون مړ شو خزه به عدت تیرې که به نه تیرې ځکه خاون خو مړ شوی دی دویم خزي ته به خاون میراث ملاويږي کنه ځکه خزه خو واده شوی نه ده دریم خزي ته به مہر ملاويږي کنه ځکه د نکاح په وخت کې مہر یاد نه دی تاسو مسله ذهن ته واچوئ ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي قرآن کې د دې مسلې صریح حکم نشته زما د رسول الله صریح حدیث هم نشته ما ته نه دی معلوم پلان کې ورځ باندې راشي زه سوچ وکم زه اجتهاد وکم خلق را ډیر خلق را جمع دي چونکه مسئله نوی ده الته موجود ده حضرت معقل رضی الله تعالی عنہ ابن مسعود فرمای مہر بم خزی ته ملاویږي ما په اجتهاد دا مسله را ایستدا ما قیاس کړل دین موږ ته دا مسله ثابتېږي سخره کوئی قیاس مکوه الان کې قیاس د رسول الله غ صحابي کوي د کم په بارا کې چې نبی عليه السلام وای زتاسو له په هغه دین راضیم کم چې ابن مسعود در کی ز په هغه دین خپایم کم چې ابن مسعود نه در کړي چې د راضی ده ز راضیم نبی عليه السلام د خپل رضا بنیاد ابن مسعود مونږ ته ګرځول او ما په خپل قیاس دا مسلې را استلی مہر مثال به خزه ته ملاویږي دویم میراث به خزه ته ملاویږي درم خزه به عدتم تیری حضرت معقل رضی الله تعالی عنہ چې
کله دا مسله واورېده ابن مسعود خلکو ته مسله واوروله ماقل فرمای ابن مسعود ته وایي دا مسله تا په خپل اجتهاد کړله ابن مسعود فرمای ها ما خپل اجتهاد کړلی ماقل رضی الله فرمای ما په دې خپلو غوږونو د الله د نبي نه اورېدل دي زمونږ په روری کې یو ښځه وه بنت واشق د هغې نوم و هغه زنانه ته دا مسله راغلې وه د هغې نکاح کېده مهر ایر شوی و بیا یې خاوند مړ شو کله چې خاوند مړ شو موږ دا مسله رسول الله ته پیش کړه زما نبي وفرمایل ښځې ته به مهر مثل ورکوي مهر مثل به ښځې ته میلاویږي میراث کې به هم حصه ده د دې ښځې به میراث هم کېږي د خاوند د مرګ نه بعد 4 میاشتې 10 ورځې عدت به هم تېروي ابن مسعود چې کله دا الفاظ واورېد ابن مسعود خوشحاله شو دا الفاظ وایي الحمدلله زما مکمل فتوا د رسول الله نه ثابته شوه دا زه نه یم حاجي صاحب دا عبدالله بن مسعود وایي زما مکمل فتوا د رسول الله نه ثابت شو اگر چې ما ته علم نو ما قیاس کړو ما حاجي صاحب وجه سره ځکه نبي علیه السلام وایي زه په هغه څه راضي یم ابن مسعود پې راضي دی ارې چې زما نبي راضي دی زما د رب رضا ده زما د رب رضا کله زما د نبي په رضا کې ده زما د نبي رضا د ابن مسعود په رضا کې ده دې وجې نه ما ویل ابن مسعود کوفې ته راغلی په کوفه اعتراض مکوه په کوم ښار کې چې امام اعظم ابو حنیفه پیدا شوی دی ارې د امام صاحب نیکه ته حضرت علی رضی الله په خوله کې لاړې توکل دي دعا یې ورته کړله د هغه دعا نتیجه امام اعظم ابو حنیفه دی من چې قرآن کولاو کوم د قرآن آخرین منهم د دې مراد زما نبي د پاریس د سلمان په سر لاس ږدي د ولو باندې لاس ږدي لو کان العلم عند الثریا لو كان الإيمان عند الثريا لو كان العلم عند الثريا ارے که علم ثریا تلاشي که ایمان ثریا تلاشي یاد ساتي د اولاد نه یو کس را پاسي لتناوله رجال من ابناء پارس ابه را کوزه خلکو ته داغه په خاندان کې صرف امام ابو حنیفه دی دا جنب اولاد کې صرف ابو حنیفه دی د کم صحابي په باره کې چې زما نبي دا وایي زه د ده په رضا راضي یم هغه په کوفه کې دی د هغه نه فقه ابراهیم نخعي اوري د ابراهیم نخعي نه امام ابو حنیفه اوري حاجي صاحب تا چېرته نظر کړی چې ته کوم اعتراض کې په چای کې ته چې کومه خبره کوې دا خبره که نبي علیه الصلاة والسلام واوري په تا به خندا کوي که به نه کوي کوفه کې منافق تېر شوی دی دا اعتراض دی که کوفه کې منافق تېر شوی نو رئیس المنافقین په مدینه کې هم تېر شوی آیا د چا د ذات د وجې نه موږ د بل انسان په ذات به هم ګوته راکاږو په مکه کې ابو جهل تېر شوی دی د هغې الزام به ته په کعبه تړې یا په امام کعبه به تړې یا په صحابي د کعبې به تړې په صحابي د مکې به تړې دا اوس د عقل خبره ده ستا عقل کار کوي خو زه دا وایم وهابی نه دوکه اوچته کا عقل کې اوچت کا د ده څه نورې سم نشته نه ورسه عقل شته نه ورسه مکمل سیده تله شته بې عقلي ده دوکه ده بس نبی علیه الصلاة والسلام څه فرمایي استقرئوا القرآن من اربعة تاسو قرآن ولي د څلورو کسانو نه ولولئ من عبد الله بن مسعود وسالم مولى ابي حذيفه وابي بن كعب ومعاذ بن جبل بخاری ترمذی کې حدیث ده نبی فرمایي که تاسو قرآن ولئ د څلورو کسانو نه ولولئ نمبر 1 عبد الله بن مسعود نه نمبر 2 د سالم نه نمبر 3 د ابي بن كعب نه نمبر 4 د معاذ بن جبل نه ارے معاذ بن جبل نه ولولئ دا هغه صحابي دی زما نبي چې کله یمن ته معاذ ابن جبل لیږي ورته فرمایي معاذه فیصله به پسه کوې معاذ فرمایي د رب په قرآن به کوم نبي وایي که په هغې کې میلاو نه شي فرمایي ستا په سنتو به کوم نبي وایي که په دې کې میلاو نه شي معاذ وایي اجتهد برأیي بیا به زه اجتهاد کوم زما نبي وایي الحمدلله زما نبي حمد ادا کوي د معاذ په باره کې چې دی خپل اجتهاد کوي د رب په قرآن اجتهاد کوي
کوي زما په سنت اجتهاد کوي لیکن معاذ چې کله دنیا رځي شاګرد ورته وایي د چا خواته لاړ شم معاذ فرمایي ابن مسعود ته لاړ شه معاذ څه فرمایي زما نه بعد ابن مسعود ته لاړ شه او پدې کې فرمایي حافظ ابن حجر عسقلاني رحمت الله علیه وان البدايه بالرجل في الذكر على غيره في امر يشترك فيه مع غير يدل على تقدمه فيه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو خوبي پسو کسانو کې دا زما نبی بیان کا کله چې دغه کسانو نمونه واغسته شي اول چې کم نوم ذکر شي اول مقام دا غده په دې حدیث کې زما نبی د سلور صحابه نمونه ذکر کوي معاذ بن جبل ابی بن کعب سالم ابن مسعود اول نوم د ابن مسعود اخلي لہذا ابن حجر فرمای اولنې مقام د ابن مسعود دی اولنې مقام د چا دی د ابن مسعود دی زمونږ عقیده او نظریه دا ده تمام انبیاء کرام په خپلو قبرونو کې حیات دي ژوندي دي الله په ځمکه باندې څلورو قسمه خلکو جسم خوړل حرام کړي ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء اول الله حرام کړل په ځمکه باندې چې د نبی جسد خوري ځمکه د نبی جسد نشي خوړلی الانکه د ځمکې عادت دا دی چې دا هر جسم پلسی چوي او دا یې خوري خو ځمکې طبیعت بدل کړلی نو د نبی معجزه ده دویم کرامت دی د صدیقین شهداو د شهید جسم زمکه نه خوري قرآن دا فیصله کوي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات چې کوم سړی د الله په لاره کې شهید شي هغه ته مړی موایې بل احیا دا ژوندی دی دریم نمبر د حافظ قرآن تفسیر مظهری قاضی ثناء الله پانیپتی را نقل کړي د حافظ قرآن د مرګ نه بعد کرامت دا دی د جسم مبارک زمکه نه خوري زمکه خپل عادت بدلوي او د صدیق دا په دلالت النص ثابت دی چې د شهید نه د صدیق مقام اعلی دی صدیق اطلاق اول په صحابه کرامو کېږي او زمونږ عقیده ده د رب د ذات نه بعد د ټولو نه اعلی ذات د انبیاء کرامو دی په انبیاء کې اعلی ذات د محمد مصطفی دی او د انبیاء نه بعد درجه د صدیق عمر عثمان علی او د صحابه کرامو ده نو تمام صحابه صدیقین دی دلالت النص دا وایي چې د حافظ قرآن جسم ځمکه نشي خوړلی د حدیث نه ثابت ده اور چې د شهید جسم ځمکه نشي خوړلی نو د صحابي د صدیق جسم ځمکه نشي خوړلی دا سلور وانه دي خو درجه داره د ټولو نه اول د نبیانو ذات بیا د شهداو بیا د صدیق او بیا د حفاظو د دې جسد مبارک دا ځمکه نه خوري ځمکه هم ورته خپل عادت بدلی یا تاسو قرآن کله کولاو کوي یا حدیث کولاو کوي نو چې په کوم ترتیب رب ذکر کړل دی نبی ذکر کړل دی هماغه ترتیب دی د فضیلت په دې حدیث مبارک کې د څلورو کسانو نه د الله نبی فرمایي تاسو قرآن وایي او په هغې کې اول عبدالله بن مسعود ذکر کړل دی نو اول مقام د عبدالله بن مسعود دی اول مقام د عبدالله بن مسعود دی لکه استاد سکول کې وای زمونږ څه درې ماشومانو پوزیشن اغستل دی زید عمر بکر زید اول ذکر کو اول پوزیشن ته زید بیا عمر ذکر کو دویم پوزیشن د عمر بیا بکر ذکر کو دریم پوزیشن د بکر دی دغه شان زمانه بي سلور صحابه ذکر کړل دي اول ابن مسعود ذکر کړل دي اول مقام د ابن مسعود دی کمنګر اوالو نبی علیہ السلام فرمائی ترمذی شریف کی روایت دے تمسکو بعہد ابن ام عبد د ابن مسعود ہدایت او حکم په مضبوطی ونیسئ تفسیر ابن جریر جل نمبر 9 کی را نقل کئی صلی ابن مسعود فسمع اناسا یقرؤون مع الامام فلما انصرف قال اما انا لكم ان تفهموا اما انا لكم ان تعقلوا واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا دا ما پر خپل دلیل پس وای نبی علیہ السلام فرمای ابن مسعود چې تکم حکم کوي تاسو نیسئ
زمن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کوفه کې ده. ابن مسعود هم دلته قاضي عالم گورنر پاتې شوی. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ خلکو ته مونږ کاو، څه خلک پسې رستو ولاړ دي، رستو پسې قرات کوي. ابن مسعود قرات واورېدو، کله چې د قرات نه ابن مسعود فارغ شو او ورته څه فرمایي، ایا تاسو نه پوهېږئ، ایا په تاسو کې عقل نشته؟ دا زه نه ویم، دا عبدالله بن مسعود وایي. د دوو جملو باندې نظر کوئ. څه خلکو کو په مسجد کې ناست دي، هلته په تیزه باندې درود وایي. ابن مسعود ته چا ووایي ای نبي علیه السلام دا کار کړ دی؟ ابن مسعود وایي څه وجه ده؟ وایي څه خلک را جمع شوي دي د کوفې په مسجد کې ناست دي په تیزه درود وایي. ابن مسعود د کوفې قاضي دی، گورنر هم دی، رامنډه کړه، مخې پتکل دی، د کوفې جامع مسجد ته راغی. کله چې ابن مسعود وکتل هلته خلک را جمع شوي دي په تیز اواز درود وایي. ابن مسعود فرمایي زما د نبي د جسم مبارک، زما د نبی علیه السلام د قبر خاوره وچه شوې نه ده، هغه لوټه د کومې نه چې پې موږ اوبه اړولې هغه لا ماته شوې نه ده. تاسو د نبي علیه السلام په باره کې، تاسو د نبي علیه السلام صحابه ابوبکر عمر عثمان هغه صحابه کرامو د قبر خاوره وچه شوې نه ده، د هغوی د قبر لوټه ماته شوې نه ده. ارې د هغوی ذات مبارک دنیا نه لا تللی نه دی، تاسو بیا بدعات شروع کړو، تاسو کې عقل نشته. ابن مسعود د لاس نه ونیو، یو یې د مسجد نه وایست. نن ما ته خلک را پاسي جی ته فتوا ورکې حیات النبي منکر پسې مونځ مه کوه. کوم سړی چې د عذاب قبر منکر دی په ده پسې مونځ مه کوه. مالیات ساته، د متواتر حدیثو ثابت ده ان الله حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. ارې په دې ځمکه باندې رب حرام کړ ده د نبي جسم نشي خوړی. زما نبي فرمایي متواتر حدیث دی یا احیاء فی قبورهم یصلون، تمام انبیاء په خپلو قبرونو کې ژوندي دي. ارې زما نبي فرمایي من صلی علی عند قبري سمعته، کوم سړی چې د قبر څخه درود السلام وایي نبي وایي زه اورم. ومن صلی علی نعیا ابلغته، کوم سړی چې لرې نه وایي رب یې ما ته رارسوي. مال چې یو سړی زما د نبي د قبر حیات نه مني، زما نبي فرمایي کله چې مړی قبر کې کېښودی شي فتعاد روحه، روح ورته واپس کېږي. ارې که نیک عملي د جنت باغچه ورته قبر جوړېږي، ارې که بد عملي زما نبي وایي د جهنم کنده جوړېږي. زما د نبي د دې حدیثو نه انکار کوي ته پسې مونځ کوې. ارې ابن مسعود خو هغه سړی مسجد کې نه پرېږدي کوم سړی چې په اوچت اواز درود وایي. وجه څه ده؟ دا کار نه زما نبي کړی نه د نبي صحابي کړی. یا عجیزه یاد ساته کوم سړی چې په عقیده کې بګاړ راوباسي ته پسې مونځ کوې، ستا خوښه ده. ما لمن د ابن مسعود نیول ده، زما ایډل ابن مسعود دی، زه د ابن مسعود په قدم قدم دم. که د یو عقیدې نه انکار کوې فتوا د باندې بدعتي مو ورکوم، ارې یره نه کوم. عزیزه یاد ساته نن چې دین په ښکته روان دی غلطي زما نه ده، غلطي د حق علماو نه ده، غلطي ستا ده. ته په عقیده کلک نه، په تا ثقالت دی، ستا زړه مړ دی، ستا په ذهن کې صرف اسلام دی ته وایي لا اله الا الله محمد رسول الله. ابن مسعود فرمایي یو سړی په مسجد کې بدعت کوي، یو کار زما د نبي نه دی ثابت. ارې نبي درود په تیزه نه دی ویلی، نبي علیه السلام صحابي په تیزه نه دی ویلی. یو سړی وایي دا بدعت کوي، یو د لاس نه نیسي د مسجد نه وباسي. زه څنګه فتوا درکړم چې د یو کار فتوا ابن مسعود نشي ورکولی، زه تا ته څنګه فتوا درکړم؟ ارې ابن مسعود چې د کومو خلکو سره جنګ کوي د مسجد نه وباسي، علي چې د کومو خلکو سره جنګ کوي علي مقابلې ته ودرېږي. په هغه خلکو پسې زه تا ته لمونځ وکړم څنګه درکړم؟ زما مرۍ دومره نه ده چې په ورځ د قیامت د رب په ورځ د قیامت د رب د هغه خامارانو چې جهنم کې پیدا کړي زما په مرۍ کې تخار واچي او پانسي راکړي. زما طاقت او وس نشته. عاجزي صحیح العقیده سړی امام ګرځوه، کنې ګرځې مال نه ایسته نشته. صحیح العقیده سړی پسې اقتدا کوه، د صحیح سړی بیان اوره، ورنه لا اله الا الله محمد رسول الله باندې تا بنیاد ګرځول. که چېرته په دې باندې خلاصېدو ابوبکر به د مانعین زکات څه جهاد نه کوو، هغې به مونځ کوو. عمر ورته وایي مونځ کوي، صدیق ته وایي عمر وایي صدیقه مونځونه کوي، کلمه وایي
صدیق فرمایي چې زما نبی ته یو رسی ورکوله ما ته نه راکوي زه به ورسره جنګ کوم زه د ابوبکر ومنم زه د ابن مسعود ومنم زه د علي ومنم اره حاجي صاحب که زه ستا ومنم توکل مای زم خوارجم قرآن وایو توکل مای زم صحابه کرامو په مخ کې دی بدعتیانو درود وایو حلقه جوړ کړه زما صحابي ابن مسعود د مسجد نو باسي زه د ابن مسعود منم کستاو منم تما ته وای زه کوم لار خپل کم یو طرف ته صحابي دی د چا په بنیاد چې زما نبي و عزت راضیم تاسو ته راضي شئ یو طرف ته صدیق اکبر دی چې د کلمې په وجه باندې څوک نه مات کوي اره زکات براکې زکات مسئله ده مسئله وړه ده عقیده غټه ده چې کله د زکات د معنی سره جنګ کوي یو سړی د قبر د عذاب نه انکار کوي زه تا ته فتوا څنګه درکړم زه تا ته فتوا څنګه درکړم یو سړی د عقیدې نه انکار کوي د قبر عقیده متواتر ده په دې کې ثواب شته په دې کې عذاب شته حیات النبي عقیده د ټول امت ده 1400 سال نه دا عقیده را روانه ده تمام انبیا په قبرونو کې ژوندي دي اره د تمام امت عقیده ده یو سړی ته انکار کوي زه فتوا څنګه درکړم چې را صحیح دی تما تلار وخایا زه صدیق ومنم فاروق ومنم ابن مسعود ومنم یا تا ومنم زم په یو دوه کې حیران یم ته حاجي صاحب ما ته شک دی زما نبي فرمایي په صحابو پسې لاړ شه په صحابو پسې لاړ شه او په صحابو کې چې بیا دا مسله یاده کې تاسو بعضې خلک وایي دا هم د صحابي قول نه امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ با دا اختر په ورځ باندې خطبه د مونځ نه مخکې ویله خو دا د جمهور صحابو طریقه نه وه کله چې د یو صحابي اختلاف د ډېرو سره راشي موږ به په هغې کې ګورو ابوبکر ځکه نبي علیه السلام فرمایي فانه من یعش منکم بعدي فسيرى اختلافا کثیرا زما نه بعد به زندګي تېروئ تاسو به اختلاف وینئ دا زمان نبی فرمائی بیا سوئی فعلیکم بالسنتی والسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تاسو زمان خلفاء الراشدین دور گو رئی دا اغی طریقہ گو رئی ارے اغی تاسو تا کم طریقہ وی پاغلار شئی اول با ابو بکر گوری عمر عثمان علی با گوری ابو بکر عمر عثمان علی با گوری کد اغی طریقوں کی واب منی اغیو کې نو بیا فقیه لکه عبدالله بن مسعود چې په صحابو کې فقیه دی د صحابو په اعتماد دی عبدالله بن عباس دا صحابه به ګوري جمهور به ګوري چې ډېر صحابه کم طرف ته دي او که په دغه شان دوه ډلې په صحابو کې جوړې شي په یو مسئله کې بیا به پکې فقیه صحابه ګوري لکه موږ احناف وایو یو طرف ته صحابي عبدالله بن عمر دی اره یاد ساتئ هغه په خپله رب الیدین نه دي کړي مجاهد رحمت الله علیه فرمایي 12 کاله ما د عبدالله بن عمر شاګردي کړله ما په رب الیدینو نه دی لیدلی لیکن د رب الیدینو روایت وابیان را نقل کوي را نقل کول جدا خبره ده شپږ 50 صحابه د پیزار مونځ را نقلی او که بغیر د پیزار مونځ نو څو صحابه او څو صحابه را نقلی لیکن عمل د په کم باندې دی خپیاب له مونځ کول پیزار ایسته مونځ ته نو یو نوی عمل ډېر صحابه اکثر را نقلی یو نادر کار ډېر صحابه کرام را نقلی نو در اپولیدینو په باره کې چې مونږ وکات عبدالله بن عمر د عمر نه کم دی او د عمر نه چې کم و هغه وروستو سب کې ودرېدو ابن مسعود فقیه هم دی لوی صحابي دی هغه اول سب کې ودرېد فرمایي په کوفه کې خلکو ته مونځ وکړو اول ځل یې لاس اوچت کړو ویل دا د نبي علیه السلام طریقه د مونځ ده بیا یې رپولیدین نه دي کړي دی وجه نه موږ ګورو چې کوم صحابي د عمر نه غټ دی د پیغمبر سره ډېر صحبت دی په اولني سب کې به پیغمبر پسې ولاړ دی موږ د هغه لار بیا نشو نو زه تا ته وایم حاجي صاحب زه ستا ومنم که نه د ابوبکر عمر عثمان علي ابن مسعود ابن عباس ومنم
زه د دې دور د مولا ومنم که نه د هغه صحابه ومنم. کله چې د هغه صحابه ومنو دا څنګه چې پیغمبر وایي زما نه بعد به ډېر اختلاف وینئ، نو زما سنت زما د خلیفه راشده ابوبکر عمر عثمان طریقې وګورئ. او د کم صحابي په باره کې چې وایي زه له په دې راضي یم چې تاسو ته کم دین ابن مسعود خو د هغه ونیسه. د طلاقو مسله کې من عمر ونیو، 3 طلاق 3 د اختلاف نشته. عمر ویل دي ټیک ده، پیغمبر وایي چې اختلاف راشي دوی ته ګورئ. د قبر زندګۍ کې رااله مسئله من ابوبکر وکړ، کله چې زه وفات شم ما ته غسل راکئ، ما ته کفن راکئ، د جنازې مونځ راکئ. ما ویسئ د پیغمبر د روضې مخې ته مې کېدئ، تر هغې پورې به ما ندم نه کوئ څو پورې چې نبي علیه السلام نم اجازت نه غوښتی. صحابو جنازه تیاره کړه، دفن یې ورکړو، کفن یې ورکړو، جنازه یې ورکړه. د صدیق اکبر جنازه یې اوچته کړه، ارې د روضې رسول مخې ته راوړه. نبی علیه السلام ته وایي یا رسول الله ابوبکر بالباب، ابوبکر په دروازه کې دی، اجازت دی که نه دی؟ زما د نبي د روضې نه اواز راځي ادخلوا الحبیب الی الحبیب، ارې ملګری د ملګري خوا ته بوځئ. ابوبکر زما یار دی، ابوبکر زما پیار دی، را دننه کوي. د نبی علیه الصلاة والسلام باندې ابوبکر عقیده دا وه چې قبر کې ژوندی دی، ځکه خو چې اجازت وغواړئ او اجازت ملاو شوی دی. اوچت که تفسیر کبیر د امام رازی رحمت الله علیه. د جمعې 2 ځانه دي، څوک وایي وکه، څوک وایي یو دی، څوک وایي 2 دي. بیا راشه کله چې اختلاف دی خلیفه راشد عثمان وګوره، عثمان په دور کې 2 ځانونه شوي. مال حاجي صاحب مه منه، مه دا مولا منه، که د نبي علیه السلام صحابي حضرت عثمان ومنه. عثمان 2 ځانه کړي دي، 2 کوه. تراو کې اختلاف راغی، څوک وایي 8 دي، څوک وایي 20 دي. مالمه ما منه، مدا مولا منه، علي ومنه. د علي نه په صحیح سند ثابت ده علي 20 رکعاته کړي. اختلاف کوم ځای کې دی؟ ستا سترګې پټې دي. نو زه دې په یو 2 کې حیران کړی یم، الله دې ته د نیکۍ هدایت وکړي. بهرحال ما ذکر دا کوم چې ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ راغی، خلکو ته منځ ورکو. صلی ابن مسعود فسمع اناسا یقرؤون مع الامام، د خلکو نه قرات واورید، په امام پسې وروسته ولاړ دی، اره په امام پسې وروسته قرات کوي. فلما انصرف، کله چې ابن مسعود د منځ نه فارغ شو څه ورته فرمایي اما انا لکم ان تفهموا، آیا تاسو ته پته نشته، تاسو نه پوهېږئ؟ اما انا لکم ان تعقلوا، آیا تاسو کې عقل نشته؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی دا وای نه تاسو پیږئ نه په تاسو کې عقل شته. اذا قرئ القرآن، کله چې قرآن لوسته کېږي پس تمعوا چپ شئ ورته اورئ، وانصتوا دا اورئ دې ته چپ شئ. دا زه نه وایم، دا د نبی علیہ السلام صحابي عبدالله بن مسعود وای هغه به بې عقلی، هغه به نه پوهېږي کوم چې په ایمان پسې قرات کوي. دا ابن مسعود فیصله ده. اوس ته خپله وایي زمونږ کوم عمل د صحابي خلاف دی، مونږ قبر خپو سر ته فقره وایو. دا چا وي؟ دا ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي رسول الله فرمایل کله چې څوک مړ شي جلتی کوئ چې ویسئ مقبرې ته، خپو سر ته د فقرې اول او اخر وایي. یار من خپل یو عمل د صحابي نه ثابت او ته بدعت چا په ورکې؟ دا فتوا اول په صحابه ولګوه. او دی وای حدیث کی راضی لا صلاة لمن لم یقرأ، منز نشته د هغه چا چې وی نه لوستو قرات یې ونه کو بفاتحة الکتاب. اجي صاحب اول خو د دې معنی دار چې لا صلاة لمن لم یقرأ د هغه سړي منز نه کېږي چې هغه قرات ونه کي بفاتحة الکتاب د فاتحې سره. ته فاتحه وایې نو خامخا به ورسره قرآن د سورت قرات کې خامخا به ورسره قرات کې. حاجي صاحب د دې مطلب خو اول دا دی. دویم دا د دې حدیث نقل کوونکی امام ابو داود فرمایي هذا لمن یصلي وحده، دا د هغه کس په باره کې دی چې یوازې مونځ کوي. یوازې مونځ کوونکي په باره کې موږ هم دا وایو چې فاتحه ونه ویله مونځ یې نه کېږي. لیکن کله چې د امام سره ولاړې بیا قرآن دا وایي چې قرات به نه کې.
او د قرآن مفسر عبدالله بن مسعود او عبدالله بن عباس صحابه کرام فرمایي چې په ایمان پسې ولاړې قرات بنکه ز تفسیر د صحابي نه خم دا تفسیر د کونړي نه خي اوس فیصله ستا ده نبی فرمایي زما صحابي ته ګوره د دې مثال د ستورو دی ستوری رڼا د سپوږمۍ نه دي زما نبي مثال د سپوږمۍ د صحابي مثال د ستوري چې رڼا اخیستې ده د ستوري رڼا خپله نه ده اره ستوري را یو ځای شي سپوږمۍ ترې جوړه شي سپوږمۍ چې ټوکړه شي په ستورو کې بدل شي دیو جن ما ابتدا کې ذکر کړم زما نبي ابتاب هدایت دی صحابي نجوم هدایت دی ستا خوښه ده نجوم هدایت علی ابتاب هدایت علی یا رسول الله سمی صدی د کونل گمراه علی یا بدعتی علی ابن مسعود فرمای ایمان پسې ولاړې قرات مکوا کم سړی چې کوي ابن مسعود پتوار کوي نه خو پیږي بې عقله توس تفسیر د چاله د ابن مسعود علی یاد دې دور د مولا علی یاد ساته نبی علیہ السلام فرمائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی لو کنت مؤمرا احدا علی غیر مشورہ کچرت سے سکین کی امیر جوړوم بغیر د مشورینا زخو پارکار کی مشورارم زمان نبی و مشورہ غستا لأمرت ابن ام معبد زب عبداللہ بن مسعود جوړوم د هیڅ چانه مکه مشوره نه علم اجي سم دا ته چې ته په دین کې دلته مولانا مشوره علي لاړ شه هغه سړی والا د کوم په باره کې چې زما د نبي اعتماد ده که زه امیر جوړوم زه ستاسو نه مشوره علم لیکن کله چې زه بغیر د مشورې نه مقرروم ابا واحد عبدالله بن مسعودی تاسو یو جمله یاد ساتئ پس مکه باندې انبیاء تعداد 1,40,000 ده الله جل جلاله په مابین کې او د بنده په مابین کې چې کومه ذریعہ ده هغه ته وایي نبی الله د انبیاء تعداد 1,40,000 ګرځول زما نبی صحابه تعداد 1,40,000 ګرځول اشاره ده اے نبی ته نماینده سمای زما د نمایندگانو تعداد ده 1,40,000 چونکه ستا شریعتم د تمام ازمکه د پاره ده دیو جنا ماتا ته 1,40,000 صحابه درکړو مونږ چې کله وخت د انبیاء تعداد 1,40,000 ده د صحابه تعدادم 1,40,000 ده څومره تعداد چې د انبیاء ده دومره تعداد د صحابه ده دې کې اشاره ده څومره انبیاء چې زما دي دومره ستا دي نبی وای نماینده خدا ته صحابي وای نماینده مصطفی ته څومره تعداد د انبیاء ده دومره تعداد د صحابه ده بیا جسه بیا ساته څومره تعداد د انبیاء دومره تعداد د صحابه کله چې نبی دنیا ته راغی زما د نبی پر راتلو نبوت ختم ده لیکن د نبی په تلو باندې نبوت هم ختم خدای سره په صحابیت هم ختم داغه سره په سم ختم ده صحابیت هم په ختم ده زما مراد تاسو ته داو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کہ زه امیر جوړوم بغیر د مشورې نه ابن ام معبد عبدالله بن مسعود به جوړوم څوک به جوړوم ابن ام معبد عبدالله بن مسعود به جوړوم عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا هغه انتخاب دی څنګه چې زما رب انتخاب د مصطفی کړل زما نبی انتخاب د ابن مسعود کړل د حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ انتخاب کړل نو د نبی انتخاب پس مکه صحابه دي د رب انتخاب پس مکه باندې نبوت دی الله اسمکه تر علی ګل صحابه را لګل دي انبیاء را لګل دي او نبی چې امت تور کړل دي صحابه ور کړل دي چونکه کتر ما بین صحابي ختم کې نو تا ته نبوت نه ملاويږي دا د صحابه احسان دی په مونږ باندې مونږ ډیر زیات ګناهګار خلک خو بس دومره صرف وایو چې د نبی او د صحابي د هغوی د ذات د پاره څه خبرو کې دا زمونږ د کامیابی او زما نبی فرمایي عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ په خپلم فرمایي والذي لا اله الا غیره قسم دې د هغه رب په ذات باندې چې دا غنه علاوه بل څوک معبود نشته ما من کتاب الله سورة په قرآن کې داسې یو سورت نشته الا انا اعلم حيث نزلت مگر ما ته پته چې دا څنګه نازل شوی
چې کوم تفسیر کوي عبد الله بن مسعود ما ته پته چې دا څنګه نازل شوی ما ورکه تاسو ته آیات د قران ولوستوات سمو بحبل الله جميعا نن ستاره چرزم لیکي او ټریتن ته دا پته نه لګي د دې څه تفسیر دی ابن مسعود فرمایي د دین مراد ده په جماعت کې داخل شه څنګه چې زمانه به فرمایي فانه من شذ شذا فينا من شذ شذا فينا کم سړی چې یوازې شو دی به یوازې شي نن دې ته اجازت ورکوي صرف نوم د اسلام علا او کم اسلام تی مراد دی جماعت اسلامی وای زمونږ اسلام جماعت المسلمین وای زمونږ اسلام د پنجاب انجینیر وای زما اسلام منیر شاکر وای زما اسلام فرویزی ویل زما اسلام غامیدی ویل زما اسلام ډاکټر اسرار ویل زما اسلام یار د یو اسلام نم 500 اسلام جوړ کړو دیو جن ابن مسعود فرمای واعتصموا بحبل الله جميعا اوس د دې آیات تفسیر وره د څوک تی مراد دی جميعا نسوک مراد دی جماعت تی مراد دی اهل سنت والجماعت چلان دی دویم آیات د دې تشریح کوي یوم تبیض وجوه وتسود وجوه پرز د قیامت بر بعضی خلکو مخونه سپینی د بعضو بتوري ابن عباس فرمایي مخونه چې سپینی اهل سنت والجماعت مخونه چې توري اهل البدعه والضلاله الحاد والا او بدعات والا مخونه بتوري زوس د چاو منم ابن مسعود په جماعت کې داخل شه سلور امامان حنفیه شوافی مالکیه حنبلیه د دیو دا سلور وانه چې رايوځي کې د اهل سنت والجماعت دي مسائلو کې د انبیانو می اختلاف شته د آدم په شریعت کې د خور سره نکاح جایز ده د یوسف په شریعت کې د تعظیم سجده جایز ده اره د مصطفی په شریعت کې جایز نه ده په مسلو کې اختلاف راشي موږ په خپل امام ابو حنیفه منو په عقیدو کې د سلور امامانو اختلاف نشته نو چې په عقیده کې اختلاف نشته نو فرقه نه ده فرقه خو نه چې کله په عقیده کې اختلافي سلور امامانو چې کومه عقیده دي یو شان دي د دې په مسایلو کې اختلاف دی چونکه د رسول الله شریعت ټولي دنیا ته الله 1,40,000 انبیا ولې را لېږل وجه دا هر یو په شریعت کې مسأله جدا ده د هر یو په شریعت کې مسأله جدا ده لیکن د تمام انبیاء عقیده ودا دغه شان د سلور امامانو عقیده ودا مسلو کې اختلاف دی او مسلو کې اختلاف د سوا جن دی زمات د نبی او سنت الله نه ضایع کوي کرا پولیدان د امام صاحب پنځ منسوخ دي د امام شافعي پنځ ناسخ دي کدلته سوک نه کوي په ملایي شاکی کوي آمین د امام ابو حنیفه پنځ باندې دعا ده یا اسم من اسماء الله تعالی د الله د نومونو نه یو نوم ده پرو باندې ویل بهتر دي امام شافعي وي پتیز ویل بهتر دي اره زمات د نبی سنت الله نه ضایع کوي دی وجنا الله ورته نمائندگان صحابه ورکړي دي کته چې په اختلاف په مسائلو په وجه باندې فرقه د نبیات په صحابه د فرقي الزام لګول دي صحابه کې سدسي چاغور فلیدین کول او ابن مسعود نه کول خلفای راشدین نه کول نو کته چې په مسلو کې چرته فرقواریت ده او دا کوم خبره تکه تغت خبيث په مقدس مکه خنزير ستانه بلغت هندو کافر نشتا ستانه بلغت ملحد او بدعتي نشتا ته په صحابه د فرقواریت الزام لګي د کوم مبارک زمانه به فرمایي د دیو په لار لاړ شي تاسو به جنتی جماعت شي ته بیا په خو باندې الزام لګي لہذا یاد ساتي د مسلو په اختلاف باندې فرقواریت نه دي ته فروع د سلور امامان په مابین کې دي اختلاف په عقیده کې ده اساس زمانه ته فرقه د اسلام په نوم فرقه راواسي او بیا به باز د سی اور بلیږي چې کله دیوبندي عالم میدان تراشي شمائل ندوی صاحب مناظره کې میدان تراغه په دې بازي فرقه پرست اور بال شو کم فرقه پرست تاسو پیدلې کم چې د اسلام په نوم باندې تاسو ته دوکا درکې او چې موږ اجازه ملا شي موږ لیکچرز ورکو absolutely not هرگز بد تمیلاو نشه جی صاحب ترسو چې موږ ژوند دیو دیو جن ابن مسعود فرمایي په قران کې د یو سورت نشته ماته پتر چې دا څنګه نازل شوه و ما من آیه الا انا اعلم په ټول صحابه کې ماته خپتره چې دا آیات څنګه نازل شوه د دې معنی سره د دې ترجمه سره د دې تفسیر سره
فيما انزلت چې دا آیات د څه مبارکي نازل شوی ولو اعلم احدا هو اعلم بکتاب الله مني کما ته دا پته ولګي پلان کې زګین کې یو کس دی زمانه زیات په قرآن باندې پیږي زه به ورته ځان رسوم زه به د هغه نه د دې آیات مراد زده کوم دا ابن مسعود وایي زه نه مسلم شریف کې دی او رسول الله فرمایي دا وجه ده په قرآن لوی عالم دی د نبی د حدیث لوی عالم دی د وجې نه نبی فرمایي که تاسو ته زما د طرف نه څوک دین بیانوي ان جاءکم که تاسو ته یو کس راشي زما د طرف نه درته یو روایت بیانوي تاسو د هغې تحقیق کوئ وما حدثکم ابن مسعود فصدقوه لیکن کله چې ته ابن مسعود ووایي زما نبی فرمایي ترمیزي کلاو کا تاسو یې تحقیق مکوي د د په علم زما اعتماد ده د د په رضا کې زما رضا ده د قرآن په تفسیر پیږي دا زما نبي وایي که زه بغیر د مشورې نه امیر جوړم ابن مسعود به جوړم من سره ان يقرأ القرآن غصا كما انزل فليقرأ على قراءة ابن ام عبد تاسو کې یو سړی ځان خوشحالۍ په دې خبره باندې چې زه د قرآن داسې ویم څنګه چې نازل شوی رسول الله فرمایي هغه دې داسې ووایي څنګه چې ابن مسعود وایي حاجي صاحب صحابه وګوره عمرو بن العاص رضی الله فرمایي په استادانو د قرآن کې اول نوم د عبدالله دی عبدالله ابن مسعود دې وجې نه زه ورسره سخت محبت کوم زما خاص محبوب دی ارے عمرو ابن العاص وای زه ورسره محبت کوم صحابه وای موږ ورسره محبت کوو ما خپل شاګرد ته وایي لاړ شه دین دې زده که حاجي صاحب ته وایي د ده تفسیر شرک عملي دی نعوذ بالله ته په دې دور پسې روانې څه فرمایي لاړ شه د ابن مسعود نه دین زده که عمرو ابن العاص وایي زه ورسره سخت محبت په دې وجه کوم د قرآن لوی عالم دی او ولې به نه رسول الله علیه السلام ته دوه کسان رال د یو نوم دی سمامه او د بل نوم دی عبدالله بن نواح رسول الله ته تپوس کوي د کوم ځای نه راغلي یې نوم هم څه دی دواړه جواب ورکوي موږ د یمامه نه راغلي یو یمامه دا د عربو یو مشهور قبیله ده د هغې نوم دی رسول الله وایي څه راغلي یې وایي موږ زموږ نبي مسیلمه کذاب چې کوم زموږ نبي مسیلمه رالیږلي یو اے محمده چې ته یا زموږ سره صلح وکړه ته به د ښار نبي شې او مسیلمه وایي چې زه به د کلو نبي شم او یا راته دا ولیکې چې ستاسو د وفات نه بعد به زه نبي یم ستاسو خلیفه به یم نو ما خو تاسو ته مخکې ویل چې نبوت هم انتخاب د رب کائنات صحابیت هم انتخاب د رب کائنات دی رسول الله ته تپوس وکړو آیا مسلمه پر اشتیا د نبوت دعوه کړ نو دوان ورته وایي ها کړې ده ابو داود کی روایت ده لولا ان الرسل لا تقتل لقتلتكما کتاسو چرت سفیر او قاصد نه مسلمه کذاب تاسو نه ویلو ما بس تاسو سر د تنه جدا کړي نن امدا سزا ده من سب نبیا فقتلوه کم سړی چې زما د نبی مبارک نازیبا خبره کوي سر به د جسم نه اخوا کوي دا زما د نبی فیصله وه سیو فرمایل لولا ان الرسل لا تقتلوا لقتلتكما که چېرته په بین الاقوامي سطحه باندې د قاصر او د سفیر وجل دا منه نه ما به ستاسو سرونه قتل کړي یاد ساتره ختم نبوت منکر قطعا کافر دی او په بین الاقوامي سطح باندې سفیر نشي قتلولی نبی علیہ السلام ورته وایي نه خدا د کلو نبی دی نه نبوت زما په اختیار کې دی نه د کلو نبی دی نه نبوت زما په اختیار کې دی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ذاخره نبی هم زمانه بعد بل نبی دنیا ته راتلو والا نشته او که چېرته بل نبی دنیا ته راته عمر به نبی که زمانه بعد بل نبی دنیا ته راته نو ابن مسعود چې کله د کوفې گورنر شو یو ځل راوتلی د کوفې په یو چوک کې ولاړ دی یو کس ته په غور باندې داسې ګوري الانکې دا د ابن مسعود عادت نه و چاته به داسې په غور نه کاتو او بیا پاسې د ورته ګوري ور روان شه خواته ورغې
ورته وای څوک ته هغه ورته وای عبدالله بن نواحه. ابن مسعود فرمایل ته خو د رسول الله خواته یو ځل نه راغلی او یو در سبل کاسو او تاسو د مسلمه کذاب پیغام راوړیو رسول الله ته. هغه وای ها زه ابن مسعود تپوس وکړو ته اوس هم مسلمه کذاب ته نبي وې؟ نو د عبدالله بن نواحه وای ها. ابن مسعود فرمایل هغه وخت وی رسول الله ته ځکه څه نه ویل چې ته سفیر او قاصد وي. خپلو ملګرو ته ویل کم کسان به چې ورسو چونکې ګورنر دی قاضي دی خضوع وینیسئ. دا ابن مسعود وی وینیسئ. بیا ورته وایي توبه کا. او په دې وخت کې تاسو یاد ساتئ یو سړی که چېرته مرتد شي او دا مرتد توبه وکړي قتل کوئ به نه، لیکن کوم سړی چې نبي علیه السلام په باره کې ګستاخي وکړي د نبوت ګستاخي وکړي بیا به قتلې. که توبه م وکړي ته به وجه څه ده؟ زه درته یم وجه دا ده چې الله حی قیوم ذات دی او توبه قبلی د قرآن فیصله دا ده او د نبی په نبوت چې یو سړي حمله وکړه رسول الله په دنیا کې نه دی ژوند دی چې هغه معاف کړی چې نه دی معاف کړی. معافي په نبي علیه السلام منحصره ده. موږ ته حکم دا دی چې قتل یې کړي مخ د ځمکې نه ختم کړي. عبدالله بن نواحه ورته وایي توبه نه وباسم. ابن مسعود وایي پانسی کوي او سر عام پانسی کوي. دا مسلمه ته نبي وایي دی ګوره د پیغمبر علیه السلام ګستاخي نه وکړي خو دا مسلمه ته نبي وایي او زما نبي اخیره نبي نه مني د دې عقیدې منکر دی پانسی کوي. او چې کله پانسی کو بیا ابن مسعود وفرمایل د ختم نبوت د منکر سزا دا ده د ختم نبوت د منکر سزا دا ده. بهرحال عزیزانو الله جل جلاله دې وکړي چې موږ خپل آیډل صحابه کرام جوړ کم سړی چې د صحابي ګستاخي کوي د پاکستان په قانون کې د هغه سزا عمر قید دی. عمر قید سزا د پاکستان په قانون کې ده. او کم سړی چې د نبوت ګستاخي کوي نو سزا یې قتل د پانسی ده. کته چې په دې کې وجه او راز څه دی نو یاد ساته نبوت براه راست انتخاب د رب کائنات دی او کوم سړی چې د انتخابي رب ګستاخي کوي د هغه سزا قتل دی. او صحابیت چې دی هغه بلا واسطه بل واسطه دی د نبي په واسطه باندې رب انتخاب دی. دی وجه نه کوم سړی چې د بل واسطه انکار کوي د هغه سزا عمر قید دی. او چې د بلا واسطه چې نبي دا د رب بلا واسطه انتخاب دی هیڅ واسطه په مابین کې نشته د دې نه انکار کوي د دې ګستاخي کوي د هغه سزا قتل دی د هغه سزا قاتل دی. الله جل جلاله دې وکړي چې موږ صحابه کرام خپل آیډل جوړ کړو موږ خپله زندګي د صحابه کرامو دپاره پیش کړو. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین.